دا دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو ظالم تره راپاڅي او خپلې د 15 کالو ورېرې سره یعنې غلط کار کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دې تره یې داسې حرکت وړی وکړو چې خپلې ورېرې سره یې اول زنا وکړه او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ په موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ ښه ډېوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دا واقعه په صوابۍ کې رامخته شوې ده چې یو ظالم تره چې نوم یې مبشر دی هغه راپاڅي او خپلې ورېرې سره چې نوم یې لیلا دی هغې سره زنا کوي او بیا یې د هغه زنا کولو نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو موږ واقعي ډېرې اورېدلې دي خو داسې واقعي هم نه ده اورېدلې چې کله یو ظالم تره راپاڅي او خپلې ورېرې سره زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو قتل یې ولا په داسې نمونه باندې کړی دی چې اول یې دا ظالمه ورېره او اول یې دې ظالم تره راپاڅي او د خپلې ورېرې سره اول زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. قتل یې ولا په داسې نمونه باندې کړی دی چې اول یې حلاله کړې ده بیا یې په بوجۍ کې اچولې ده او بیا یې په نیر کې غورځولې ده. خو چې کله یې دې ظالم کور ته راغلو او وویل یې چې ورېره مې څه شوله نو چې کله یې د ورېرې تپوس وکړو نو بیا هغې پسې لټون شروع شو. نو چې کله یې لټون شروع کړو بیا چې دوی کله هغه خط ته ورسېدل چې دی د نیر نه راوباسله او پولیسو باندې اف آی آر درج کړو. نو پولیسو خپل کار شروع کړو او پولیس دا خط ته ورسېدل چې د خپل تره یې ولا ګرفتار کړو. ځکه چې اوسه پورې د هغه ماشومې تپوس نه و کړی خو چې کله یې قتل کړه زنا یې ورسره وکړله او قتل یې کړه او ویې غورځوله په اوبو کې او کور ته راغلو نو د هغه ورېرې تپوس یې وکړو. دوستانو په دغه نمونه باندې پولیس په دوی باندې شکي شو او چې کله دا پولیسو په خپل حراست کې واخیستو یعنې پولیسو ګرفتار کړو او پولیسو ترې نه هغه ټولې خبرې وباسلې نو بیا یې وویلې چې او دا ما قتل کړې ده دې سره ما اول زنا وکړه خپل شوق مې ورسره پوره کړو چې ما کله خپل شوق پوره کړو بیا مې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. اوس یې دا تره ډېر جاري ووایي چې زما نه ډېره زیاته هغه ته غلطي شوې ده چې ما د خپل ورور لول یعنې زما ورېره ما ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ زموږ ښه ډېوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.